إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ.
من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات دا الله رب العالمين حمد و ثناء او جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې درود و سلام نه بعد زما معزز و محترم الله رب العالمین چې موږ د دنیا کې پیدا کړیو نو زموږ د پیدایش مقصد هغه بیکاره او مهمل نو بلکې الله رب العالمین چې کوم مقصد د پاره موږ را لګریو د هغه مقصد د وضاحت او د بیانولو د پاره الله رب العالمین د آدم علیه الصلاة والسلام نه نیولې تر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې انبیاء کرام راولېږل او دې انبیاء موږ ته د الله رب العالمین توحید د الله رب العالمین د وحدانیت طریقې راته وښودلې او د الله رب العالمین د عبادت طریقې هم راته وښودلې ځکه الله رب العالمین فرمایي چې ما دا انسانان او پیریان نه دي پیدا کړي مګر خپل عبادت د پاره خپل بندګۍ د پاره نو دا بندگی به څنګه کو د چا په طریقې به کو دا د الله رب العالمین دراله ګلې شوی پیغمبر دراله ګلې شوی استاذي دراله ګلې شوی قائد او د رهنما په لار باندې تک باندې دا غي په خبرو باندې د عمل کولو باندې دغه عبادت او دغه بندگی و مونږ سر ترسو کچرتا مونږ د پیغمبر خبره ونه منله او د دې پیغمبر په لار باندې روان نشو نظام محترمو هغه کم مقصد چې الله رب العالمین مونږ د دنیا کې د هغه د پاره پیدا کړیو د هغه نه به مونږ محروم شو د هغه نه به مونږ ختم بشو زما محترمو الله رب العالمین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د توحید بیانولو د عبادت د کولو طریقې او د وښودلې ځکه جبرائیل علیه السلام یو ورځ راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د مونځ طریقه وښودله حدیث کې راځي چې اول ټیم باندې هم د مونځ طریقه وښودله او بیا یې په دویم ټیم باندې هم د مونځ طریقه ورته وښودله هم دغه د سحر مونځ غرمې مازدیګر ماښام ماخوستن دا ټول منځونه اول ټیم او وروستنی ټیم دواړه ورته وښودل خو بیا یې ورته وفرمایل چې پیغمبره دا د اول ټیم منځ چې دی دا ډېر افضل او غوره طریقې والا منځ دی دا وروسته ټیم باندې داسې دی چې خلک وزګار شي او بیا صرف دغه منافقینو غوندې چې حدیث کې راځي ټونګي وهي هغه شان ټونګو ته بیا ځان وزګارئ نو دا د الله رب العالمین په نسبت باندې دغه ټونګي وهل دا قابل د قبول نه دي نو پکار دا دی چې کوم پیغمبر الله رب العالمین مونږ ته رالیږلی دی د هغه پیغمبر د ښودلې شوي طریقو باندې مونږ ځان روان کو په هغې باندې مونږ سیده په سیده روان شو
نو الله رب العالمین به زمونږه کامیابی هم موږ ته رانصیب کوي او کم جنت چې موږ دپاره تیار کړی دی د هغې به موږ مستحق هم ګرځېږو. زما محترمو تاسو وګورئ په دنیا په معاشره کې موږ ژوند تیرو موږ وخت تیرو خو کم احکامات او کم طریقې چې موږ ته جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلي دي هغې باندې موږ عمل نه کوو. ولې؟ ځکه موږ په هغې باندې ځان خبر کړی نه دی. موږ د علماو نه تپوس نه کوو. موږ خو چې صرف جمعې مانځله راځو هغه خپل د سر نه هغه بوج هغه ختمو. د خپل د سر نه چې کوم هغه یو بوج را باندې پروت دی مونږ وایو چې بس یره مونځ دی وشو بس ځان هم خلاص کو. نه بلکې الله رب العالمین مونږ ته چې کوم پیغمبر را لېږلی دی هغه دا خبره راته کړې ده چې ای انسانانو ټولو نه اول فاعلم انه لا اله الا الله. په دې خبره باندې ځان پوه کړه چې نشته حقدار د بندګۍ هغه څوک دی صرف الله رب العالمین دی. د الله رب العالمین نه ما سوا د بندګۍ حقدار هغه هیڅوک نشي کېدلی. اوس چې مونږ د هغې نه ما سوا بل چاله ځو بل چاته عبادت کوو بل چاته بندګي کوو دا زموږ خپله کوتاهي ده. بلکې الله رب العالمین خو مونږ ته هم بیان کړه او د دې د وضاحت دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم هم یې راولېږلو هغې هم مونږ ته د دې خبرې وضاحت کړی دی. اوس راځو دې خبرې طرف ته چې دا مونځ دی په دې مانځه کې ډېر مسائل دي. صرف دا نه دی چې دا مونځ صرف رکوع ده سجده ده ودرېدل دي تحیات دی تشهد دی دا هم شته په دې باندې هم موږ د ځان خبرول پکار دي. خو دې مانځه کې زما محترمو نور مسائل هم داسې دي لکه د جمع سره مونځ ادا کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وفرمایل چې زما امته یو انسان داسې دی چې هغه ځان له مونځ کوي او یو انسان داسې دی هغه جمع سره مونځ کوي. د دې مثال داسې دی لکه د جومات په دروازه باندې یو کس ولاړ دی دوه کسان ولاړ دي او دا یو کس 1 روپۍ چې څوک راوځي ورکوي او دا بل کس چې دی نو یا 25 روپۍ ورکوي یا 20 روپۍ ورکوي. تاسو خپله سوچ وکئ موږ ټول به کم لین باندې ودرېږو د 1 روپۍ والا لین ته ودرېږو که د 25 یا 20 والا لین ته به ودرېږو. هر سړی به د ډېرو پیسو والا لین ته به زور کوي چې هغې ته زه ودرېږم او ډېرې پیسې ما ته میلاوې شي. خو موږ څه کوو زموږ علما زموږ مفتیان زموږ مشران هغه چې کله یو جمع وشي د دویمې جمع په باره کې وایو چې نه دویمه جمع کول نه دي پکار. ولې وایي د اولې جمع عظمت ختمیږي د اولې جمع هغه چې کوم برکت دی وایي هغه ختمیږي. زما محترمو زه ورته دا وایم چې ټیک ده اوله جمع انسان دی 20 قسمه حاجات دي چېرته به په غسلخانه کې ناست وي چېرته به په لاره را روانې رش به پې جوړ وي چېرته به را رسېدی نه شي نور څه مشکلات به ورته پېښ شوي وي او هغه چې جومات ته راورسېږي امام صاحب سلام وګرځوي بیا د هغې سلام نه وروسته به هغه سړی څه کوي. مونږ خو تاسو وګورئ په هر جوماتونو کې 5-6 ملګري یو 7 ملګري یو او چې جومات ته راننوځو جمع رانه شوي وي د جمع په چل نه پوهېږو چې دا جمع څنګه وکړو. هر یو کس د جومات کونجونه ونیسي او بیل بیل ځان له مونځونه کوي او وځي. ولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مونږ ته دا د جمع حکم کړی دی دا دقه ځای باندې کړی دی چې تا نه اوله جمع لاړه نو بیا چې 3 کسان یې 2 کسان یې 15 کسان یې نو څه وکړه جمع وکړه. مونږ ته زموږ علما چې په منبر باندې ودرېږي یا خو د خوبونه بیانوي او یا راته خوا دې خوا قصې بیانوي. مونږ ته چې 2 کسان یې د 2 کسانو جمع طریقه مونږ له نه راځي چې مونږ څنګه جمع وکړو چې بیا هغه 3م کس راځي بیا مونږ ته دا پته نه وي چې دا کس مونږ څنګه اوس څه چل دی سره وکړو مونږ هم راځو هغه کس سره ودرېږو. دا ټول څه شی دی دا زمونږ او زمونږ د علماو څه شی دی کوتاهي ده. د علماو کوتاهي دا ده چې علما بیان نه کوي او زمونږ کوتاهي دا ده چې مونږ تپوس نه کوو تحقیق نه کوو. کم دین چې مونږ ته پیغمبر راوړی دی په هغه دین پسې مونږ روانېږو نه بس مونږ دا وایو چې یاره ملا صاحب مسلې بیان کړې عمل پې کوم که صحیح و خو صحیح به و که صحیح نه و
الله بلا وبګردنې مولا زما ګنام د مولا په سر باندې مو خدا خبرې کوم خو الله څه فرمایي الله فرمایي چې ولا تزر وازره وزر اخرى اے انسان په دې خبره باندې ځان پوهه کا چې الله بلا وبګردنې مولا باندې ځان نه خلاصېږي دا به تحقیق کې په دې باندې به ځان پوهه کې چې زما پیغمبر ماته الله را لېږلی د ماته کمی مسائل بیان کړي څنګه مسائل راته بیان کړي دي په هغې باندې ځان پوهه کړم په هغې باندې روان شمه ګنې نو د یو انسان ګناه د هغې بوج د هغې سزا بل انسان نشي اوچتولی ولې ګناه دې زه کومه او زما د ګناه بوج دې ته اوچتې ولې تا څه کړي دي تا باندې څه زور دی چې ته به چې دی نو زما ګناه زور به م اوچتې ولې په دې باندې موږ نه خلاصېږو دا صرف شیطان موږ په دې خبره باندې دوکه کوي ځکه هغه د الله رب العالمین سره وعده کړې وه چې ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین ای الله د ښي طرف نه مو ورپسې راځم د ګس طرف نه مو مخکې نه وروستو نه دې انسانانو کې به ته چې کوم دی نو ډېر شکرګزار او نه ګورې ستا شکریه به څوک هم نه ادا کوي ستا طرف ته به څوک هم نه راځي دغه همغه مسایل زما محترمو هغې نه بعد بیا چې کله په دې مسله باندې یو جمع وشي چې بل کس راشي او جماعت کوي ورته څه فرمایو ورته دا وایو چې دې باندې یو جمع شوې ده بله جمع پې مه کوه ولې پې مه کوه څه چل دی چې بله جمع مه کوه همدغه رنګې زما محترمو دا د سهار مونځ دا چې کیږي مونږ چې دی نو جمع ولاړې او سنتو ته زورونه کوو بلکې حالان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله مونږ ته رالیږلی دی هغه مونږ ته دغه خبره فرمایلې ده چې لا صلاته مونځ نشته دی چې کله فرضي مونځ جمع مونځ ولاړي نو ستا مونځونه نه کیږي ځکه یو دغه واقعه او دغه مسله الله رب العالمین د پیغمبر په زمانه کې پیش کړله چې زمونږ ټولو دپاره څه شی شي اقتدا او زمونږ ټولو دپاره لارښودنه شي چې کله یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د سهار مونځ وکړو یو صحابي پاسېد او سمدستي 2 رکعاته سنت یې کول رسول الله ورته وفرمایل ولې مونځ ولې 4 رکعاته شوی دی هغه صحابي ورته ویل چې نه د الله رسوله ما نه مخکیني 2 رکعاته سنت پاتې شوي حدیث تاسو وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ذکر ورته اسمونه فرمایل خو دومره ورته وویلې چې عادت دې مه جوړوه مخکې پاسه دا سنت مخکې کوه خو عادت دې مه جوړه که کله دنه پاتې شو خیر دی مانځه نه وروسته یې ادا کول شته دی خو عادت دې مه جوړه دا یې نه دي ویلي چې جمع ولاړې نو ته ودرېږه سنتونه کوه دا صرف څه شی دی دا زمونږ کوتاهي ده زما محترمه مونږ په دین باندې ځان نه دی پوهه کړی صرف لیبل را باندې د اهل حدیث لګېدلی دی مونږ دا وایو چې بس اهل حدیث یو بس خو جنت زمونږ ټیکه ده نه جنت په څه میلاویږي ځکه علما فرمایي دا توحید کلمه چې کوم ده دا په 3 خبرو باندې بنا ده یو په تصدیق باندې چې د زړه نه به تصدیق کې بل په خوله باندې به اقرار کې بل عمل بالجوارح په دې اندامونو باندې به عمل کې ټیک ده موږ په زړه تصدیق هم کړی دی په خوله باندې وینا هم کړې ده چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله خو لیکن چې په عمل کې هم نه وي موږ ته به هغه اجر او ثواب څنګه میلاویږي هغه الله رب العالمین چې کومه جنت موږ له په دې اعمالو باندې تیار کړی دی هغه جنت به موږ ته څنګه میلاویږي ځکه زموږ عمل چې نشته دی زموږ جوارح په دغه ځای باندې بند دي نو پکار دا دی زما محترمو چې موږ دې جوارحو ته سوچ وکړو په دې باندې خپل ځان برابر کړو چې سبا مونږه الله رب العالمین مخې ته ورځو چې الله رب العالمین زموږ نه تپوس کوي او مونږ ورته سم جواب ورکړو چې الله تا پیغمبر را لېږلی تا قرآن کریم ورکړی ځکه امام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې قیامت په ورځ به الله رب العالمین 2 تپوسونه کوي دا ډېر ضروري تپوسونه دي دا د هغه تپوسونو نه علاوه دي کم تپوسونه چې 3 په قبر کې کیږي او 4 یا 5 تپوسه چې انسان د قبر نه راپاسېږي
او هغه ځکه ورنه کېږي. د دین علاوه الله به وایي دوه تپوسونه نور کوي، هغه کم یو دي. اولنی تپوس ماذا کنتم تعبدون، تا له ما دنیا کې 50 کاله 80 کاله 80 کاله عمر درکړی، تا د چا عبادت کوو؟ مونږ خو جومات ته هم راځو، مونږ خو مونځ هم کوو، خو لیکن دا زمونږ مونځ دا د پیغمبر په طریقه باندې نه دی. پیغمبر چې مونږ ته کومه طریقه ښودلې ده دا مونځ د هغې په طریقه باندې نه دی. تاسو وګورئ یو لنډ مثال څو در کوم تاسو ته چې زمونږ مونځ د پیغمبر د مونځ په طریقه څنګه نه دی. مونږ خو ځان ستړی کوو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ ته فرمایلی دي چې کله تاسو د رکوع نه پاسئ او سجدې ته ځئ نو داسې مخکته کېږئ لکه د اوښ غوندې. تاسو وګورئ اوښ چې کینی څنګه کینی، اول دا خپې ماتئ که نه ماتئ. او مونږ هم چې څه سجده کوو نو دا لاسونه په دې زنګونانو کېږدو داسې راښکته کېږو. طریقه د اوښ په شانتې ده او که نه ده؟ او پیغمبر وایي د اوښ په شانې مه کېنئ. دا کوتاهي د چا ده؟ دا زما کوتاهي ده، دا زمونږ کوتاهي ده. ولې چې مونږ خو پیغمبر مونږ ته بیان کړی دی، مونږ ته دا ویلي چې ښکته کېږئ نو اول به لاسونه ږدئ، او چې کله بیا سجدې نه راپاسئ دویم رکعت ته نو داسې به لاس لګوئ لکه دا زنانه چې اوړه غږي کې داسې دا لاسونه سږدي که نه، داسې به دا لاس ږدي په دې زور باندې به راپاسئ نو اول به خپې اوچتوئ بیا به دا لاسونه اوچتوئ، لکه څنګه چې په کوزېدو کې د اول لاسونه لګولي وو او په پاسېدو کې به اول خپې اوچتئ او بیا به لاسونه اوچتئ. دا طریقه مونږ ته ښودلې ده. مونږ خپل منځونو ته سوچ وکړو، مونږ چې سجدې ته ښکته کېږو د سجدې نه پاسېږو دا طریقه کوو؟ نه کوو. زما محترم دا کوتاهي د چا ده؟ دا کوتاهي زما ده. زما محترم ولې ما د دین نه ځان نه دی خبر کړی. ما ته خو پیغمبر راغلی و، هغه خو مونږ ته بیان کړی دی، هغه خو ما ته هر څه بیان کړي دي. بیا چې کله مونږ سجدې ته لاړ شو، سجده کې ما ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې 7 اندامه داسې دي چې په هغې باندې سجده کېږي. څو اندامه؟ 7 اندامه. که هغه 7 اندامو نه یو اندام هم ستا ضایع شو ستا سجده بربادېږي. کم دي؟ 1 2 3 او دا ګوتې 4 دا وشوې، 2 دا خپو دا ګوتې او 2 دا زنګونان 4، 2 دا لاسونه 6 او 1 دا مخ او دا پوزه 7. مونږ څه کوو زما محترمو؟ مونږ چې سجده کوو خپې نه رانږدې کوو، تر څو چې خپې رانږدې کړي نه وي زمونږ دا ګوتې د ځمکې سره نه لګېږي، مونږ به د سجده کې دا خپې داسې کلاوې پرې ږدو. بیا چې کله په مونږ باندې څه مسله راشي مونږ خپه اوچته کړو، ځان هم پکې ګرو، داسې هم کوو سجده کې. او پیغمبر څه فرمایي چې یو اندام دې اوچت کړو ستا سجده نه کېږي. زما منځونه برباد دي، زما منځونه ضایع دي. په څه وجه باندې؟ هغه زما د کوتاهۍ په وجه باندې چې ما په دین باندې ځان نه دی خبر کړی. ما دین طرف ته زه راغلی نه یم. ما ته چې الله کوم پیغمبر را لېږلی، کوم احکامات، کوم طریقه هغه ما ته بیانه کړې، په هغې باندې زه عمل نه کوم. بیا یې راته فرمایي چې 2 رکعات نه په تشهد باندې کښېنې نو دا خپه داسې ودروه او په دې بله خپه باندې کښېنه، او چې په آخري تشهد کښېنې بیا تورک وکړه، دا خپه چې کوم دی نو لاندې راوباسه. مونږ دا خپه لاندې نه راوباسو، مونږ د دې نه خبر هم نه یو چې دا خپله لاندې ویستل هم شته او که نشته. ولې؟ دې زمونږ علماو زمونږ مفتیانو مونږ ته دا خبرې نه دي بیانې کړي، او مونږ هم دومره اوزګار نه یو، ډېر مصروفه یو چې خپل هغه دین، خپل هغه مونځ هغه هم نشو زده کولی. او که څوک راته بیان کوي وایي نه زمونږ ته زما مور او پلار زمونږ نیکونه دا بیان راته کړی دی، دا پکې له کوم ځای نه راغی، دا خو بله مدرسې نه فارغه شو او دا خبرې راته کوي. دا ټول څه شی دی زما محترمو؟ دا زمونږ کوتاهي ده. په دې باندې مونږ نیولی کېږو. دا صحیح حدیث دی، تاسو بخاري وګورئ، مسلم وګورئ، دغه خبرې په صحیح احادیثو کې موجود دي. تر دې پورې چې زمونږ علما، خاص که زمونږ اهل حدیث علما، هغه دا وایي چې 2 رکعاتي مونځ کې دا تورک نشته دی، په 1 رکعت وتر کې دا تورک نشته دی،
حالان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث کې فرمایي دا تورک په هغه منځ کې دی په کوم ځای کې دی په آخرني رکعت کې دی په آخرني چې کوم کې ته سلام ګرځې په دې حدیث کې دا نه دی ویلي چې 2 رکعتي منځ کې به کې په 1 رکعت وترو کې به کې یا به نه کې نه حدیث کې دا الفاظ راغلي دي چې په کوم رکعت کې ته سلام ګرځې په هغه سلام کې دا تورک موجود دی که هغه د 2 رکعت وي که هغه د 3 رکعت وي منځ وي که هغه د 1 رکعتي منځ وي که هغه هر یو منځ وي دا ټول خبرې چې مونږ کوو زما محترمو دا په څه باندې ذهن کې دا خبره واچو چې یاره ما ته الله پیغمبر را لېږلی او هغه ما ته حکم کړی زه په دې وجه باندې کوم انشاءالله الله به موږ له په دې باندې اجر راکوي خو داسې شی دی دا نه موږ د ملیان بیانوي نه موږ د مفتیان بیانوي نه په منبر باندې موږ ته بیانېږي نه چې کوم درس دپاره ملا راځي هغه راته بیانوي خو بس موږ هغه زوړ طریقه باندې په مانځه را روان یو راځو بس ځان خلاص کو خپل د سر نه بوج ښکته کو او زړه کې دا سوچ کو که قبول شو خو قبول شو که قبول نه شو ګورو به ورسره او بیا هم ذهن کې دا خبره اچولی چې الله غفور الرحیم دی الله به راته بخښنه کوي ټیک ده الله بخښنه کوي خو الله دا هم ویلي دي چې نبئ عبادي انی انا الغفور الرحیم خو وان عذابي هو العذاب الالیم ای انسان په دې خبره ځان دوکه نه کړي چې الله غفور الرحیم ټیک ده دی خو دا هم یاد وساته چې کله غصه شو وان عذابي هو العذاب الالیم دا الله نیونکی او گرفت چې کوم دی هغه ډېر سخت گرفت دی دویم تپوس امام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې الله رب العالمین به کوي هغه څه شی دی ماذا عجبتم المرسلین دا پیغمبر او دا قائد او دا رهنما مې چې در لېږلی د دې تاسو نه خبره منلې ده موږ به ورته وایو چې الله مونځ خو مې کړی الله به ورته وایي چې ما چې پیغمبر در لېږلی د هغې په طریقه باندې نه و بیا به څه جواب ورکول ته یا الله ما خو کړی ما ته څه پته وه الله به وایي چې 50 شپېته کاله عمر مې در کړی تا تپوس ولې نه کوو تا تحقیق ولې نه کوو تا تلاش او لټون ولې نه کوو تا د علماو نه تپوس ولې نه کوو خو یاد دا وساتئ زما محترمو هر عالم له تګ هم نه دی پکار داسې عالم له تګ پکار دی چې هغه تا ته د قرآن او د حدیث نه صحیح دلایل درکوي او بیا د هغه عالم په خوله باندې به هم یقین نه کوي خپله به ځي چې کوم دلیل درته هغه ښودلی دی هغه دلیل باندې به چې کوم دی نو خپله تلاش او پړتال به کوي چې آیا د عالم ما ته دا د قرآن آیات ترجمه صحیح وکړه او که نه دا د حدیث ترجمه او د تشریح ما ته صحیح وکړه او که نه ځکه نن سبا تاسو وګورئ داسې ملیان هم پیدا شوي دي چې د قرآن کریم آیات وایي د حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانوي خو ترجمه او تفسیر غلط کوي ګورئ د دې یو مثال در کوم الله رب العالمین قرآن کې فرمایي چې وفي انفسکم افلا تبصرون ای انسانانو زه ستاسو په نفسونو کې یم تاسو څه پوهه نه درځي دلته وګورئ الله د خپل د قدرتونو تبصره کوي دا علما موږ د څه فرمایي دا وایي چې وګوره الله رب العالمین وایي زه ستا په نفس کې موجود یم خو تا ته زه ښکاره منم هو معکم اینما کنتم وایي وګوره الله رب العالمین وایي زه تاسو سره یم تاسو چې کوم ځای کې یئ چا نه تپوس کې الله چېرته دی په هر ځای کې دی هلکه کوم ځای کې دلیل څه دی وایي هو معکم اینما کنتم وایي الله وایي که چې ګوره زه تاسو سره یم چې کوم ځای کې تاسو یې ګوره د قرآن آیات یې پیش کو خو ترجمه یې درته غلطه وکړه ګورئ د حلولیت عقیده ستا په ذهن کې واچوله چې الله ستا په جسم کې موجود دی الله په هر ځای کې چې کوم ځای کې په هر ځای کې موجود دی دغه خبره غلطه ده بلکې الله څه فرمایي الرحمن علی العرش استوى رحمان ذات په عرش باندې مستوي دی ښه بیا دا تپوس کوي چې عرش مستوي دی نو څنګه دی الله رب العالمین ذات خو ډېر غټ دی ځکه الله اکبر مونږ وایو دا د اسم تفضیل صیغه ده او ډېر لوی دی یو ذات چې ډېر لوی شي په اسمان یې ټینګولی شي کرسۍ یې ټینګولی شي دا ټولې هغه خبرې دي د شیطان وسوسې دي چې زموږ ذهن کې اچوي چې هر څنګه دي الله موږ ته بیان کړی پیغمبر موږ ته ویلي دي دا دین او دا شریعت د دې خبرې نوم دی چې موږ د الله او الله پیغمبر څنګه بیان کړی دي هغه شانتي ومنو په هغې کې چونو چرا ونه کړو زما محترمو یعنی که دا آیات موږ د مخکې وروستو لږ وګورو الله رب العالمین موږ د خپل تذکره بیانوي خپل قدرت بیانوي خپل طاقت راته بیانوي
چې انسان وفي انفسکم نور خو پرېږده دا کائنات پرېږده دا شپه او ورځ یخني او ګرمي په یخنۍ کې شپه اوږده ورځ لنډه په ګرمۍ کې ورځ اوږده شپه لنډه دا خو پرېږده وفي انفسکم خپل نفس ته وګوره چې ستا دا غوږ دی ستا دا پوزه ده ستا دا ژبه ده ستا دا سترګې دي دا زما لوی لوی قدرتونه دي تاسو وګورئ چا سره چې غوږ نه یې څونه غټ غټ ماشینونو پسې مونږ ګرځو د هغې دپاره علاج کوو د چا چې نظر کار نه کوي څونه غټ غټ ډاکټرانو پسې ګرځو چې یاره داسې ښه چشمې راته واچوه چې نظر مې کار شروع کړي همدغه شان دی د چا چې نور مسایل وي معده یې خوږېږي خېټه یې خوږېږي لاس یې کار نه کوي خپې کار نه کوي څونه غټ غټ ډاکټرانو پسې ګرځو دا الله فرمایي دغه زما قدرتونه دي او موږ څه ترجمه کوو موږ دا وایو چې الله رب العالمین ستا په جسم کې موجود دی خو تا ته ښکاري نه ګوره قرآن آیات دی خو غلطي درته بیانو خپله به هم د دې بیا تلاش او تفتیش کوو چې یاره دې ملا ما ته دا مسله صحیح بیانه کړه او که غلطې راته بیانه کړه په صحیح طریقه باندې بیانه کړه او که په غلطه طریقه بیانه کړه هو معکم دا الله تاسو سره دی څنګه تاسو سره دی د قدرت او د علم په لحاظ باندې تاسو سره دی اینما کنتم کوم ځای کې چې تاسو یې اوس به موږ دا وایو چې د علم او د قدرت معنا د کوم ځای نه په دې کې راغله دا د کوم ټکي معنا ده د دې معنا هغه په دې بل آیات کې چې الله فرمایي الرحمن علی العرش استوى دلته الله وایي چې زه تاسو سره یم او هلته وایي چې په عرش باندې مستوي یم مطلب یې څه دی مطلب یې دا دی چې په عرش مستوي دی ذاتا او تا سره دی علما او قدرتا دا الله رب العالمین تا سره دی دا داسې مسائل دي زما محترمو چې مونږ ته پته نشته مونږ د دې نه غافل یو او ځان ستړی کوو په دنیا کې لګیا یو خو زمونږ دا اعمال د رب العالمین په نیز باندې قابل د قبول نه دي پکار دا دي چې دا څومره ژوند مونږ له الله را کړی دی په دې ژوند کې مونږ د الله رب العالمین کما حقه عبادت وکړو څنګه چې مونږ ته پیغمبر را لېږلی د هغه شانتې د هغه په طریقې باندې ځان خبر کو او ځان ته صرف دومره وکړو چې دا د بخاري مسلم ترمذي د دې شروح او د دې ترجمې دا ځان ته پیدا کو دا لږ لږ ځان سره وایو چې په دې باندې موږ ځان پوه کړو خو داسې مکتبونه زما محترمو چې هغه صحیح مکتبې وي هغو معناګانې د هغو صحیح لیکلي وي نو انشاءالله کامیابي به زموږ مقدر وي او الله رب العالمین به زمونږه کامیابي را نصیب کوي که نه نو کامیابي زمونږ نشته دی جنت زمونږ په حق کې نشته دی مونږ به تباه یو او مونږ څه دا سوچ کوو مړه خو کلمه مې ویلې ده خو لږ شانتې به ګناهونو سزا به مومم بیا خو واسم جنت ته به ځم ځکه الله خو او پیغمبر خو دا ویلي چې چا چې کلمه وویله هغه خو به چې دی نو همیش د به په جهنم کې نه سوځېږي دې خبرې ته هم لږ سوچ وکئ پیغمبر دا هم فرمایلی دي چې دا د دنیا اور دا د جهنم د اور نه 80 چنده کم دی 80 زره دا دنیا اورونه اوچت کې نو د جهنم اور برابرېږي د دنیا اور ته موږ یو 2 منټه لاس نیولی شو نشو نیولی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن الحمد لله الحديث كتاب الله نحمده ونستعينه ونستغفره صلى الله عليه وسلم شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وكل في النار زما محترمو الله رب العالمین چې کوم پیغمبر او قائد او رهنما مونږ ته رالیږلی دی د هغې په باره کې الله فرمایي چې فاعلم انه لا اله الا الله ای پیغمبره دې خلکو ته وښایه چې نشته دی حقدار بندګۍ څوک دی الله رب العالمین دی واستغفر لذنبک او دا مته وښایه چې کوم ګناهونه دنه شوي دي د هغه ګناهونو استغفار او توبه الله رب العالمین ته وباسي د دې توبې او د استغفار فضیلت څه شی دی الله رب العالمین په سورة نوح کې موږ ته فرمایي یرسل السماء علیکم مدرارا
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الله رب العالمین به پریشانیانې به باندې ختم کړي. الله رب العالمین به ستاسو مالونو کې ستاسو په اولاد کې برکت واچوي. اسی چې روان زما محترم استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا ویل پکار دي. همدغه شان دي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل پکار دي. د دین هم الله رب العالمین پیغمبر فرمای چې الله رب العالمین د انسان پریشانیانې مصیبتونه تکالیف هغه ختمي. دا یو څو ورځې ژوند دی، پته نه لګي دې جمعات نه موږ ژوندي وځو او که نه وځو. چې چېرته ووتو الله رب العالمین موږ له موقع راکړه، نو نن دا اراده اوس دغه پکار دی چې استغفار به هم ډېر ویم، په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود به هم ویم، او هغه کارونه به کوم چې کم باندې ما ته پیغمبر حکم کړی دی او د هغې نه به ځان ساتم چې کم د پیغمبر زمانه کړی. الله رب العالمین نه دعا ده چې الله دې د عمل کولو توفیق راکړي، او الله رب العالمین دې هغه اعمال موږ نه والي چې په کم باندې پیغمبر موږ ته حکم کړی دی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سوفنا برابر کې نږدې نږدې ودرې موبایل كبر تكبير كوان. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله. أقيموا صفوفكم واعتدلوا تقاربوا وسدوا الخلل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سبوح القدوس سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.